بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده ورونو، دا درس زمونږ د نوجوانانو چې کوم د زمونږ د جماعت اسلامي د یوت تنظیم دی د هغې طرف نه کړی او مقصد هم دا دی چې زمونږ کوم عمرونه دي زمونږ مشران مخې ته ناست دي او بیا هم د الله پاک ډېر غټ رحم دی چې دلته نوجوانانو یو کثیر تعداد ناست دی. زمونږ د جماعت اسلامي د پېښور یوت اسامه امیر صاحب او بیا د قومي اسمبلۍ د ان 32 مشر ثناء الله صاحب هم دلته ناست دی. دغه شان دي د جماعت اسلامي د پېښور زمونږ نایب امیر حمدالله جان صاحب او زمونږ د سیټي امیر حافظ حمید الله صاحب او سر عبدالقادر سراب صاحب، بیا زمونږ د دې پی کې 83 مشر جناب نور غلام مفریدي صاحب ناست دی او د هغه مرۍ لږې ناستې دي. نو دا کار ماته واله شو. ورونو د اسلامي جمعیت طلبه کوم چې د کالجونو د یونیورسټو یو غټ تنظیم دی او په دې وخت کې د دې موبایل په وجه باندې د نورو د بد حالاتو په وجه باندې په کالجونو په یونیورسټو کې ډېر بد حالي، نو د هغې د هم دپاره د ترتیب دپاره ملګري راغلي شاته ناست دي چې څومره زموږ د کالجونو یونیورسټو ملګري دي هغې د هلته هغه فارم ډک کړي. زه په دې موقع باندې د پولیس انتظامیه هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی موږ ته دلته 15 ورځې وخت ورکړو، د ایس ایچ او صاحب د ډي ایس پي صاحب چې هغوی زموږ د یوت په ملګرو باندې او د امین جان صاحب د عبدالله صاحب هم شکریه ادا کوو او دې سره سره د ډبلیو ایس ایس پي چې هغوی هر مازدیګر هم راغلي سهار هم راغلي او دا ځای داسې لږ زیات ګنجان آباد دی، د هغوی هم صفایي هم کړې ده او دا لایټ مایټ دا هم برابر کړي دي. موږ د ټولو شکریه ادا کوو، ستاسو هم شکریه ادا کوو. زه ستاسو د مشر په منځ کې حایل کېږم نه، انشاءالله جمع به هم کوو، مولانا صاحب به دوام کوي. زه حمدالله جان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او ستاسو مخې ته څو خبرې کېدي. حمدالله جان صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. محترم حضرت مولانا ثناء الله صاحب او نور ټول قائدین د جماعت اسلامي دلته د یوت زموږ چې کوم مشران امین الله صافي او عبدالله رور او دلته کې چې کوم نور غلام صاحب او خالد ګل مومن صاحب او عبدالودود مومن صاحب ټول مشران زما ټول انتهایی پاګرونه مشران زما خویندې میندې، السلام علیکم ورحمت الله. زه مختصر کوم د سورې طه آیتونه مولستل په دې کې الله تعالی فرمایي چې څوک زما د دې ذکر نه مخ واړي. قرآن ته الله تعالی ذکر ویلی دی، صاد والقرآن ذی ذکر سورې صاد ابتدائی آیت دی چې دا قرآن چې د ذکر او درس نصیحت نه ډک کتاب دی. دینه چې څوک مخ واړي نو زه رزق تنګ کم، ژوند ولا تنګ کم، سکون برباد کم، پریشانیان ولا راولم. ونحشره یوم القیامت اعمى او د قیامت پر ورځ به ړوند را پاسوم. دا تاسو له غور سره وورئ ښه. نو دا ښځه یا سړی دا به ماته ووایي چې قال رب لما حشرتني اعمى چې خدای پاک زه د ړوند ولې را پاسولم وقد كنت بصيرا زه خو دنیا کې بینه ومه. نو الله تعالی به ورته جواب کې وفرمایي قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها. دقه رنګې په دنیا کې تا ته زما آیاتونه راغلي او تا هغه هیر کړي. وکذالک اليوم تنسى. لہذا نن تم هیر کړی شوی، ستام څوک پرسانې حال والا نشته، ستام نن څوک تپوس والا نشته دی. ستاسو یقینا د ټولو زړونو کې به چې الله پاک دې مونږ د قیامت پر ورځ باندې بینا راپاسئ، مونږ د ړانده راپانسئ. دا خواهش هم دی په زړه کې، لاس لږ اوچت کوي راته، د ټولو دا خواهش دی. ښه بس اوس دا زه په 3 منټو کې تاسو ته هغه شپږ خبرې کوم کوم چې صحابه کرامو نبي صلی الله علیه وسلم د دې قرآن کریم کم دا شپږ حقوق ادا کړي دي، نه یو کم او نه یو زیات. او دا شپږ واړه به تاسو داسې یاد ساتئ لکه څنګه چې د خپلو بچو او د رونو خویندو نومونه درته یاد دي او ټول عمر به د دې شپږو حقوقو د ادا کولو دپاره تېرو. نو بیا به الله دا شانتي وي چې موږ د قیامت پر ورځ الله پاک بینا راپاسوي. او دا خبره ځان نه کوم، دا به تاسو څورئ. دغه شپږ واړه حقوق نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ادا کړي دي. 1 نمبر حق د قرآن کریم دی چې په دې باندې ایمان وروړي شي.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. الله تعالی فرمایي چې په دې کتاب چې دا کوم نبی صلی الله علیه وسلم ته نازلېږي د ټولو نه اول په دې پیغمبر ایمان او بیا په دې ټولو مؤمنانو ایمان دی. نو الحمدلله دا حق مونږ ادا کړی دی. دا یو حق دی. دویم حق د دې کتاب دا دی چې مونږ زیات نه زیات د دې تلاوت وکړو. هر وخت چې زموږ ژبه په دې باندې لوانده وي چې زموږ کور کې یو ماشوم د قرآن د ناظرۍ نه محرومه پاتې نشي، زموږ په محله کې چېرته ماشوم د قرآن ناظرۍ نه پاتې نشي. او دا کم مشرانو چې قرآن نه دی ویلی دی دې بېشکه په 3 میاشتو کې یو آیت وایي، خو دی دې کوشش کوي چې وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په تکلیف سره قرآن وایي که نه هغه ته به الله تعالی 2 اجرونه ورکوي، یو د قرآن د ویلو او یو دې کې چې کوم مشقت او تکلیف کوي د دې به ورته بل اجر الله تعالی ورکوي. نو لہذا د قرآن تلاوت چې موږ کوو. دریم حق د دې دا دی چې موږ په دې ځان پوه کړو چې دې کې څه دي. ټول صحابه کرام په قرآن کریم پوهېدل، ټول حافظان نو، ټول صحابه کرام د قرآن کریم حافظان نو، خو په قرآن باندې پوهېدل ټول. تاسو دې نه اندازه وکړئ چې د نبي صلی الله علیه وسلم په نظر کې د کوم څیز څومره زیات اهمیت و. او دا وجه چې موږ نه پوهېږو. زه به تاسو ته په ظاهره خو یو کیسه و لطیفه ده خو انتهایی سبق آموز ده. وایي چې یو سړي یو هلک بوډۍ مور وه او دی بهر ملک ته لاړو او ده به هره میاشت یو چک رالیږلو دی مور ته او د مور به ترېنه زړوکی تاولو او په تاخ کې به یې ښودو او دا مور یې په دې نه پوهېده چې دې چک کې څه دي او دی به خلکو کره کارونه کول، چا کره به روټۍ پخولې او چا کره به جامې وینځلې، بجلي کټ شوې وه، دوی سره پیسې وله نه وې، تکلیف ژوند و، خوراک ورسره نو. 3-4 کاله پس چې هغه زوی رالو د مور دا بد حال یې وکتو چې بېبې تا ته خو ما بلا ډېرې پیسې رالېږلې دې څه کړي او ورته یې بچې کمې پیسې وایي هغه هره میاشت چې ما هغه چک وایي کاغذونه یې دی وایي هغه بچه رالل ما به سترګو پورې ولګول، ښکل به مې کړل، سینې پورې به مې ولګول، ښایسته زړوکی به مې ته وکړل، ټول مې تاخ کې ایښي دي. و بېبې هغه کاغذونه نو هغه چکونه وو، هغه به ته تللی وې هغه به تا کیش کړي وو، په هغې به تا د خپل ژوند جوړ کړی و. دغه کار نن موږ قرآن کریم سره کوو چې کم زموږ په نوم باندې الله چکونه رالیږلي دي چې یا کیش کوي، په دې خپل ژوند کې عزت پیدا کوي، دا هر څه پرې راټیک کوي، هغه نن موږ ښکلوو او تاخونو کې ږدو. نو په دې قرآن ځان پوهول چې دې کې دي څه. دا دریم حق دی. دې دپاره چې اسلامي دا درسونه کوي چې موږ په دې کتاب پوه شو چې دې کې څه دي. او څلورم حق د دې کتاب چې کوم صحابه کرامو ادا کړی دی او موږ به یې نن ادا کوو، دې نه پس به ادا کوو، هغه دا دی چې په دې عمل وکړو. ظاهره ده څو پورې چې عمل کې یو خبره نه راغلي. زه دلته ناست یم او سبا دا ټایم پورې زه تاسو ته 15 کروړه کراته ووایم چې زه چې نسکم او سبا دا ټایم اخري ستاسو په وړاندې یو ګوټ د چیونه والم او تاسو نه بهر بیا څوک تپوس کوي چې داسې جمعه اسلامي او مشر راغلی و هغه رښتیا چې نسکي، تاسو ورته یې مړه دروغ وایي زموږ په وړاندې اسکلي دي. یعنې ګوره 15 کروړه کرته چې زه ووایم چې زه چې نسکم هغه ځای نه نیسي. د 2 سکونډو یو عمل چې زه ګوټ دې والم هغه به تاسو خلکو ته یاته وایي چې نه دروغ وایي چې اسکي. دغه رنګې کومه خبره چې عمل کې را نشي. دا وجه ده چې قرآن کریم کې آمنو و عمل الصالحات تاسو تلاوت کوئ دا ټکي وینئ که نه. آمنو و عمل الصالحات یو ځای راځي. ایمان د عمل صالح نه بغیر نه دی معتبر او عمل د ایمان نه بغیر نه دی معتبر. دا دواړه لازم او ملزوم دي. په دې قرآن عمل وکړو چې دې سره به زموږ ژوند ښکلی کېږي. او پنځم د دې کتاب حق دا دی چې دې تبلیغ او دعوت وکړو. بلغ ما انزل الیک من ربک. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم تا ته دا کوم کتاب مونږ وحی کوو تبلیغ د دې خلکو ته تبلیغ وکړه، دا خلکو ته ورسوه. دغه پنځم حق دی چې دې دپاره دلته زه راغلی یم. دا مولانا صاحب دلته راغلی دی. زه د بوډنۍ کلي یم، په دې کتاب مې ایمان هلته روړی دی، تلاوت یې مالته کولی شم، ځان پوهولو کوشش مې په هلته کړی دی، عمل هم پې هلته کولی شم. خو دې پنځم حق ادا کولو له دلته راغلی یم چې د دې دا حق ادا کړو چې د دې قرآن تبلیغ خلکو ته وشي. او شپږم او اخري حق دا دی چې دې کتاب مطابق یو نظام جوړ شي، د دې خلافت قایم شي، د دې حکومت قایم شي، دا فنکشنل شي. تاسو یو ټرک بلفونه روړئ دلته ودروئ هغه تاسو له لایټ نه درکوي، دا بلفونه دله ولې لایټ درکوي؟ دا فنکشنل شوي دي، کرنټ دا اقامت شوی دی. ان اقیم الدین، دا دین قایم کوي. کومو ځایونو نه چې حکمونه روزي نو هغه ځایونو چې د انسان د حکمونو په ځای باندې د الله او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حکمونو طریقې روزي. حکم، حکومت، حکمرانی ګوره د الفاظ هم یو شانتي دي.
حکم حکومت حکمرانی د دې درو واړو متعلق الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله، حکم به صرف د الله تعالی چلیږي، حکومت به صرف د الله تعالی چلیږي، حکمرانی به صرف د الله تعالی چلیږي. که موږ سره یو ټرک چترۍ روړو دلته ودرو تاسو باران نه بچ کوي، خو یوه چترۍ چې تاسو په سر کولو کې یا تاسو باران نه بچ کوي. دا کرنګې د دې قرآن دا سورې په سر باندې قړول دي، دا نافذول دي. ګوري نبي صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دا خبرې ټیک نه دي، خو ستاسو ایجوکیشن او تربیت له ویمه چې نبي صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چېرته غلا نه ده کړې، موږ به هم نه کوو. نبی صلی الله علیه وسلم خلک د غلا نه منې کړي دي، دعوت او تبلیغ کار به هم کوو. خو نبی صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو یو داسې حکومت قایم کړی دی چې هغې کې غل له لاس پرې کړی دی که نه دی کړی. نو موږ به دا درې واړه کوو، که د خپلې خوښې به یو دوه کوو، یو دوه به نه کوو، درې واړه به کوو. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې شراب نه دي څښلي، موږ به هم نه څښو. نبی صلی الله علیه وسلم خلک د شرابو نه منې کړي، دعوت او تبلیغ کار هم کړی، موږ به هم کوو. خو په خپلو لاسونو یو داسې حکومت قایم کړی دی چې هغې کې چا شراب څښلي دي هغه ته یې کوړې ورکړي دي. دې ټایم په پاکستان کې د 20 کروڑ روپو شراب روزانه خرید او فروخت کیږي، اوس کله کیږي. دا به څوک بندوي؟ دې له به انګریزان راځي، عیسایان به راځي، یهود به راځي، که موږ به یې کوو. نبي صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې چېرته قتل نعوذ بالله نه دی کړی، موږ به هم نه کوو. خلک به قتل نه منې کوو، خو چې نبي صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو داسې حکومت قایم کړی دی چې قاتل یې پکې قصاص کړی دی. نو یو داسې حکومت قایمولو له نو دا شپږ حقوق دي چې دا صحابه کرامو ادا کړو. اووم دې راته بل څوک ووایي نشته دی، دې کې راته څوک ووایي چې دا یو پکې نه و تا پکې زیات وویلي. نو دا شپږ حقوق یو منټ کې زه تاسو ته بیا ویم. ایمان الحمدلله موږ پرې وړی دی، د دې تلاوت الحمدلله موږ یې کوو. دریم د دې باندې ځان پوهېدو کوشش چې چېرته قرآن بیانېږي هغه مجلس ته ځئ، او څلورم په دې باندې عمل، او پنځم د دې دعوت او تبلیغ، او شپږم د دې د نظام حکومت د قیام دپاره جدوجہد. دا شپږ واړه حقوق صحابه کرامو ادا کړي دي، دا شپږ واړه حقوق جمعه اسلامي ادا کوي. تاسو ته دعوت درکوو چې د شپږو حقوقو د خاطره د اجتماعیت سره یوځای شئ. دې کې به ستاسو حصه وي. دغه څیز دی چې دې دپاره موږ دا ټول ستړي دي. الله دې دا په خپل در کې قبول کړي، او الله دې موږ د قیامت په ورځ باندې بنا راپاسئ. الله پاک دې موږ د قرآن سره خپل وفادارو خلکو کې شمار کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.